أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى سورة علق ابتدا کی خبر شیوا سورت کے مسئلہ توحید دا ترغیب دے قرآن کریم تا پا تسجید و تبلیغ باندے اول 15 آیاتنا پائے کی ترغیب بیان دا قرآن کریم تلاوت دا قرآن کریم تا بیا زجر مانعین دا قرآن تا چیاغا منکون کی دی دا بیان دا قرآن بیا ورپسی تخویف ورکی اغیلا او بشارت بئی پکے مسلمانانو مومنانو تا مخی تذکرہ شیوا اقرا بسم ربک الذی خلق لوستل دی اقرا الولا وسم الولا بیام الولا استاکار بئی مخی ویلو فذکر انما انت مذکر تو ہو پن ور کون کے بیان کون کے نصیحت کون کے تا نصیحت کوا بلی ویلو فذکر ان نفعت الذکرہ تو پن ور کوا بیان کوا چالا فائدہ ور کئی او کن ور کئی استاکار بئی بیان کول نو اقرا یو پیر ہوئے نو بیا ور پسی دوبارہ بیائی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو تن راغے وی قرآن مل وستو پدی کے زما یو اسو خوا کی نو قرآن کریم مل وستو پدی کے آغا لتی شروع کری ترہے دو اس جالت الفرس ویزا اویر دم زما زویم خوا کیو اغمی تے لری کو بہر تا چراوتم نو یو چترائی میں اولی دا پائے کہ سرناگانے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اقرا یا حزیر اے حزیر الولا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن دغا سکینہ واجد قرآن کریم پا وجبائیں نازل دا نو اقرا الولا دا سنا چیتا بس کے یو پیر الولے بس کے قرآن کریم دے یو پیر ہوئے نو بیا ختم نا یو پیر ختمی گی نو بیا بے شروع کے بیا ختمی گی نو بیا بے شروع کے بیان دے نو مخی ویلیو چے دا ڈیرو بیانونا ولا تمنن تستکثر ډیر بیانونه ستړی گما بیان کوا بیانونه چې کې نو ډېرې مګړه دا الله د پاره کوا اخلاص د عمل د هر چا د پاره پکاري
ورپسې د تذکره د خلکو چې عام طور باندې د ابو جهل تذکره راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم منکاو، مانځنه منکاو، د بیان نه منکاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو. اولنې بیان چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی نازل شو، وانذر عشیرتک الاقربین، خلق راجم کړه صفا ډیرکې باندې او توی کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، تاسو څنګه مونږ ما رښتونه یا دروغجن. او جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، منګه بار بار تابعه تجربه کړلی، هر کیو کې منګه ته رښتونه مونږ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټوله زندگی هغه ته مخې تکړه. پدې کې تاسو ته د اعتراض سزا ښکاری نو کوي، د اعتراض سزا پکې نو، او وتا صادق او امین وي. لیکن چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل داسې کلمه د تخیم چې دنیا او آخرت فائدہ وستاسو پاوي کی، داسې کلمه د تخیم چې عرب عجم وستاسو خال راشي. نقول لا اله الا الله تفلحوا، او خلق لا اله الا الله وای کامیاب بشي. پدې کې ابو لهب را پاسید وی تبل لك سائر اليوم لهذا جماعتنا. دا ټولونه اولنې مخالفت د کور شروع شو، ترې شروع کو، نور مخالفتونه هم شروع شو. او مخکې تذکره شي و رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بیا خلکو جرګې مشورې کولې، سو سره کو مشورې کولې. اذ یمکر بک الذین کفروا، مکرونه کول یو وخت کې بل وخت کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس طریقې سره د خبرې نقلار شي، یاده د ملک نه وشړلې شي، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا تا د ملک نه وشړي، یا تا جیل ته واچي جیل دی کی، او یاده قتل کی. د ټولو مشورې جرګې کې دی الله رب العزت د هجرت حکم کو لاړ خبره مکه نه مدینه ته. دا مدنی دور تکالیف دور داغه تذکرہ ده. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى، ای تعجب ده په خبره باندې تعالی دل هغه سره چې منا کوي یو بنده د الله لرا کله چې هغه مونږ کوي، یا اذا صلى کله چې هغه بیان کوي د قران د دین د توحید بیان کوي، د سنت بیان کوي، او خلق یاد منا کوي. ارایت ان کان علی الهدى، ایتو تعجب نه کې په خبره باندې کده په هدایت باندې وې نو څومره خبره. او امر بالتقوا، یا حکم کوله په تقوا باندې، تقوا خبرې کوله. ارایت ان کذب وتولى، استاس خیال ان کذب وتولى کده سړي تکذیب کا مخواړو. علم یعلم بان الله یرا، آیا دې نه پويږي په خبره باندې چې الله دېني، الله ته هر څه معلوم دي، د عمل الله ته معلوم دي، دې سکی د عقیده الله ته معلوم ده، د عمل الله ته معلوم دي. کلا لم ينتهي، خبره داسې نه ده، داسې کار نه ده پکار، مخالفت نه ده پکار، من کول د بنده نه دی پکار. لم ينتهي کده من نشو د کارونه، لنصفهم بالناسیان خامخارو بنسو منگا د ټیکلینا، د ټیکلینا وراونه سونډینه وراونه سو ناسیاتین کاذبتین خاطئه، اغه ناسیه اغه ټیکره جاغم دروژن دیم خطا کا. عام طور باندې دغه ټیکله دا چای جاغه د قران او سنت خلافی،
هغه د شریعت د اصول مطابق داغه ویخته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید وړکه ولید ویخته ولا کټ کړلی نو سبازه پرې خو دی او بازه کټ کړلی کم کړلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا یا خدا ټول کټ کا یا ټول پرې د پیوز زمانه یو شانه کا. نو بازه غټه بازه واړی دا انګریزانو يهوديانو وغیرہ د بيدینو خلقو کاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت ساتل یا خو حلق ده یا لما جمعه وفردا وګونو پورې دی یا د وګونو لګو د یا وګو پورې دومره وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خو دی بیا بهتر پای کې د وګونو پوری دی. نو دومره وخت ساتین ټول یو شانو ساته ولې باندې کارونه داسي چې هغه په دین کې هغه یې خلقوړي د خلقو د معاشره نه د خلقو حالاتو لګوړي بدلول غواړي. وخت یو سره پرې دین دین کې داغه د پرې خودو یو طریقه شتي یو لار شتي ا طریقې باندې پرې راغ چې هغه باندې پرې خودو نو ثواب بم ملاوي استا ډول ډال به پیم کی او چې کله ده وخت پرې په طریقې باندې پرې چې هغه د شریعت نه خلاف ده نو ګناه به کیږي ډول ډال اگر کوي پکې د پنه باندې پاره کې ډول ډال بې لیکن ګناه پکې می هر وخت ده په ګناه کې ده. ناسیتن کاذبتن خاطئه داسي ناسیه داسي ټیکلې ده داسي سونډه ده چې هغه کاذبتن خاطئه دروژن ده او دروغ وایون کې ده خطا کار ده. فلیدعو نادیان پکار چې راو دی بلی ده خپل مجلس والا دغه مجلسونو والدي خپل مجلس والدي راو به خپل مجلس والد سوق دي اخل دي چې هغه بي دین دي د دین خلاف دي. نو دې هغه راو بلی نو سچل کول کوغاړي نو دي کیزا کول شي نه کیږي با غس چې الله غواړي. ما يكون فلا يكون بحیلتن نشی کېده کم سچ غواړي وما تشاؤون الا يشاء الله سچ غواړي الله چې غواړي هغه وکي مخلوق په وختو باندې کیږي. فلیدعو نادیان پکال چې راو دي غواړي د خپل مجلس لرا مجلس والو لرا سند او زبانیه خامخار او بلمزو هغه ملائکه لرا چې هغه دکی ورکون کړي حکم به حکم از هغه ملائکه ته چې هغه دکی ورکی دیلا د فکای بدیل را دی بار اکاږي دکی ورکی دیلا سند دعو زبانیه کلا بیا یقینا دا سي خبر دانو خبره ممانه د خلکو دیکھیں آره یو سوک چیزیں دا خبر ہم منا تو سجدہ کوا اللہ تا اوزان اللہ تا نزدے کوا اللہ تا نزدیکت پس بانے پا قرآن بانے پا سنت بانے دیں. سورت کی تذکرہ واد ابتداء دا قرآن کریم ترغیب و قرآن کریم تا تشجیح و پا تبلیغ بانے آخر کی تذکرہ دا آغا سڑی چا آغا خلاف کئی دا قرآن کریم دا تذکرہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الولا پنم دا پخبل ربانی الذی خلق آغا چے پیدا کری دی مخلوق پیدا کری انسان پیدا کری ہر سے پیدا کری خلق الانسان من علق پیدا کری انسان دا وقی دا ٹکڑینا دا اوبینی دا ٹکڑینا اقرأ وربک الاکرم الولا رب ستا دے عزت من نچې لولې په نوم د خپل ربانه نو رب چې دا قران کریم لولې د بیان کینو الله به عزت درکې هغه عزتمند دی قران کریم عزتمند دی. اور پسې رست صورت کې به وایي ان انزلناه فی ليله القدر دا ورځ د قدر شپه د قدر دا ولې شی دا د قران کریم په وجه باندې نو اقران تلولا چاچی قرآن کریم ویل لوستل دی یاد کړی دی ویل دی ناغه په معاشره کې عزت مند دی. کم کاغذ کې چې لیکل شوی نه کاغذ مو عزت مند دی
کم تپای باندې چې پروت نه تپای مې عزتمند ده کم سینه کې چې پروت سینه مې عزتمند ده کبه جبه چلولي هغه جبه مې عزتمند ده کما کپړه کې چې نغښته شوی دا قران کریم ناغم عزتمند ده نو اقرا وربک الاکرم لولا رب استاد عزتمند الذي علم بالقلم غزا چې علم ورکړل خلق لا دا قلم په ذریعہ باندې علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورکړل انسان ته دا غسه چې ته پته نه و د مخکې نه پوي د پاره باندې بیان دلنه ورته چلول نه ورته خبر ول نه ورتلې ابتدا کې وړګه چې کله پیدا شي خبر نشي کولای کال صبر کوي نو کال نرستو دی یو ټکه شروع کی یو ټکه وای بیا کله خطا وي او کله صحیح وي ورور لګیا دی نو دل د وینا چلی وته ازدکو مخکې ویلو الذي خلق قدر فهدا ارزه پیدا کړي نو ارزه مقدر کړي ناغه ته خونه خود الله هر شی ته خونه خود الله ناغه مطابق علم الانسان ما لم يعلم کلا یقینا ان الانسان لا يطغى دا انسان چې خامخا سرکشي کوي ارا استغنا کړي چې ویني خپل ځان لرا ځان او ویني مالدار ویني ځان لوګړي ځان سره ملګری ویني نه استغنا نه دي ځان بے پروا کوي ان الى ربك الرجاء يقين رب طرف ته ورتل رب ته ورګرځیدلی زین حال تبزه بس بل طرف ته نشتی تخدیدل نشي کولای ارایت الذي ينهى عبدا اذا صلى لدل تا غسړې چاغه من کوي عبدن بند د الله اذا صلى کله چاغه مونږ کوي یا اذا صلى کله چاغه بیان کوي دعوت ور کوي قران او سنت تا ارایت ان کان علی الهدى اسدا خیال له تعالی دل غسړې ان کان علی الهدى کچری وې د پیدات باندې نو سب خود د پاره او امر بالتقوا یا حکم کوله په تقوا باندې وینای کوله د توحید ارایت ان کذب وتولى ان تو استا خیال استا اے تعجب دے پرے ما تعجب نہ کہ ان کذب وتولى کدا تکذیب کړل وتولى مخیاړه ول علم يعلم بان الله يرى آیا دې نه پويږي پرې خبر باندې چې یقینا لا اینی دلرا الله دې اینی ار وقینی ارز کینی الله دې پار سبا خبر ده الله ته د زړه راز معلوم دی علیم بذات الصدور کلا لئن ينتهي خبر داسنه لکه څنګه چې خلکو خیال لې او داسې کول نه پکار پیغمبر مانه کول نه پکار او د الله او بنده ده هغه دین بیانې قران بیانې هغه لګیا ده سنت بیانې قران کریم لولي ناغه مانه کول نه پکار سو لګیا ده مونږ کې هغه مانه کول نه پکار لئن ينتهي کده منا نشد خبرونه لنصفهم بالناس ينقام غاو بنسو دلرا راب کاغو دلرا د ناسین د ټیکرینا د تندې د وختونه ناسیت انداسیت تندې وخت کاذبت خاطئه جاغت درو وین کې دروجن او خطاکار دي دا سړی دروجن دی دا سړی خطاکار دی دا ټیکری والا دا سټونډي والا فلیدعو نادیهون پکار دی راو دی بلی دی خپل مجلس واو لرا خپل مجلس واو دی راو بلی نار یو سړی هغه خپل مجلس طرف ته رجوع کوي زی نو خپل مجلس واو تزي وای چا څوک چې څنګه نه دا وای چې د خوي سره ثاني داغي یو بل سره یاري نو خوي سره ثاني ناغي پسيزي هر یو سره رجوع کوي علاج جنسي وي يرجع علاج جنسي خپل جنس ته رجوع کوي نار یو شری یار خپل جنس پسيزي ناغه نه امداد غواړي هغه سره ملګری کې یو دا زما سره ملګری شي دغه سی زه په ځای باندې وخت په وخت باندې دغه سکی کله یو ځای کې کله بل ځای کې مسلمان په مقابله کې ټول کفر چې دی ناغه یو موټی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو الکفر کله ملت واحده کفر د مسلمان مقابله کې د مؤمن مقابله کې ټول یو دی یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته کافر دی ټول نو کله وای 52 ملکونه یو ځای شي دي
52 ملکونه یو ځای شي د مسلمان مقابله کی څنګه دې کوشش د دې کوي چې دا مسلمان دې ختم کی مسلمان د پاره لګیاري کله یو طریقه هغه اختیار کړ کله بل مسلمان نه دا دین واخلي مسلمان نه قرآن واخلي مسلمان نه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم واخلي نو کوم خپل اعمال وته پیش کی خبره راوستان د هر سړی جیب ته ورور سواله خبره ورور سواله لګیاره وساوه قرآن پر خو دې نو دا موبایل راغسته دې په نیټ باندې ګوري فیسبوک باندې ګوري بل سمای ګوري نو سيزونه ګوري نه اول کتاب دې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې هغه ګوري نو دې لګیاره هغه طرف روانه چې کله په دې طرف باندې دې طریقې باندې رواني چرته بزي خبره به ورانی طرف ته رواني نو فل یدو نادیان په کار چې راو دی بولې د خپل مجلس والو لرا سند او زبانیانو خامخا راو بولو منګه خپل دکی ورکون کی ملائکه لرا هغه ملائک چې هغه بدکی ورکی دیلا کلا یقینا داس خبره ده لا توته هونو خبره ممنه دغه سړی دا سړی چې کم ده چې کم هغه من کون کې بیان د قران من کون کې سنت د بیان من کون کې عمل د قران او سنت مطابق داغه من کون کې بل طرف ته سړی راکاږي کفر طرف ته سړی راکاږي رسم و رواج طرف ته راکاږي بدعات طرف ته راکاږي او نه دغه سړی خبره ممنه س تابعداري کو د الله صرف تابعداري د الله پکار دا او الله ته نزدېکت پکار دی الله ته قرب حاصلول پکار دی الله ته ځان نزدېک الله ته قرب حاصل کا کم اعمال باندې سره الله ته نزدېکی هغه اعمال حاصلول پکار هغه کول پکار دی هغه باندې سره الله ته نزدېکی چې هغه ایمان دی توحید دی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نور اعمال چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی الله خودلی هغه باندې سره الله ته نزدېکی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي